ذکر کوي چې کم وي کم لږ وي نو محرمات لږو څوارلس قسمه یا پنځلس قسمه الله تعالی هغه ذکر کړل او هغې نه علاوه الله تعالی فرمایي دې نه علاوه چې څومره دي دا حلال د دې سره به زمونږ او ستاسو ذهن کولو شي او دا کوم خلک چې په مونږ باندې بعضې اعتراضونه کوي چې دا عمل ته کې نو دا په کوم دلیل باندې جایز دی دا عمل چې ته کې نو دا په کوم دلیل باندې جایز دی نو دلیل به د جایز دپاره نه وي د ناجایزه دپاره به وي یو څیز چې ناجایزه وي نو ناجایزه والا چې ته ورته ناجایزه وي ته به دلیل وي دلیل به مانه نه غواړي ځکه دلیل الله تعالی د محرماتو دپاره ذکر کړی دی او بیا زموږ علما لګیایي د محللاتو دپاره ورته دلایل وایي ځان ستړی کوي نه دي پکار دوی ته دلایل وایي چا چې درنه تپوس وکړو دا عمل ته کې دا په کوم دلیل باندې جایز دی ورته وایي دلیل به زه نه وایم دلیل به ته وایي دلیل به ناجایزوالي باندې په جایزوالي باندې دلیل لري وحل لكم ما وراء ذلكم او حلال دي ستاسو دپاره هغه چې علاوه د دې نه دي وراء ذلكم ای سوا ذلكم چې د دې نه ما سوا کوم دي هغه ټول تاسو دپاره حلال دي په نکاح سره ان تبتغوا دا چې طلب کې تاسو باموالکم په مالونو سره محسنین په داسې حال کې چې تاسو حفاظت کوونکي د عزت خپل غیر مصافحین او تاسو بدکار نه زناکار نه معنا د زنا طلب کوونکي نه فمستمتعتم پس هغه چې نفاخلی تاسو به په دې سره منهن د دوی نه دلته علما فرمایي د دې نه متعه مراد ده متعه دا په ابتدا د اسلام کې جایز وه بیا په غزوه خیبر کې دا منسوخه شوه او د دې حرمت دا په اجماع د صحابو سره او دغه شان په اجماع دا څلور واړو ائمو سره دا متعه منسوخه ده او دا ناجایزه ده متعه به دې ته ویلا یو سړی به په سفر باندې تللو نو دا یو وخت مقرر د پاره به نکاح وکړي یو زنانه سره بیا به چې کله هغه وخت پوره شو د یوې ورځې دپاره دوو دپاره هفتې دپاره داسې یو څو ورځو مقررو دپاره به نکاح وکړه چې هغه وخت به پوره شو اټومیټک به د دوی نکاح ختمه شو یوه ډله صرف داسې ده اوس هم چې هغې ته شیعګان وایي نو هغوی اوس هم متعې ته جایز وایي او حالان کې د متعې د حرمت دلیل دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه منقول دی د حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه نه منقول دی په دې باندې د صحابه اجماع ده او د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو اثر هغه دوی ذکر کوي خدای نه رجوع هم ثابت ده حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا اثر نه رجوع کړی ده او چا امام مالک رحمت الله علیه ته منسوب کړي چې امام مالک رحمت الله علیه متعین ته جایز وایي خدا هم بیکار خبره ده او دا باطل خبره ده د سلور وانو ائمو په دې باندې اجماع او اتفاق دی چې متعه منسوخه ده او اوس زمانه کې دا جایز ده ځکه